ودته به کوم یو صحابي دی حضرت سعد رضی الله عنه شکل نه پټه دولې نو بے ډوله تاسو که حج د خدای پاک تاسو بوزي نو د افریقې دا خلک به تاسو وینئ دا شونډې هم غټې غټې وي او په دې مخ یې خاپونه داغونه هم وي او د بعضې غاښونه هم لږ ګډوډي هغه هم د شکل نه ډولې نو بې ډوله او داسې به ویم د صحابو په شان کې به ګستاخي نه کوم صحابه لوی خلک دي خو د شکل نه به ده ویمه خو ګوره یاد ساته د الله په نیت باندې د شکل څه خبره نه ته وسوې چې سپین او تور له په سپین له په تور فضیلت نشته خبره د تقوا ده حضرت بلال رضی الله عنه خو د رنګ نه تور دی او د پیغمبر مبارک چې جنت ته ځي د پیزار کشار ځان نه مخکې وړي رسول الله مبارک له وجاړلې ډېر یې وجاړل او حضور پاک خو پلار و که نه د صحابو دپاره د الله رسوله ما به جنت ځان ته پرېږدي جاړي دا خبره کوي ما به جنت ځان ته پرېږدي د جنت حورې به مې ځان ته پرېږدي رسول الله مبارک ورته وایي څه چل شوی دی وایي د الله رسوله ما نه خو په دنیا کې خلک نفرت کوي الله څوک لاس نه راکوي ډوډۍ را سره یو ځای نه خوري په کوم جام چې زه بوس کوم په هغې اوبه څوک نه څکي زړه مې کې یو ګیله پیدا شوه چې الله دا شکل خو ماله تا راکړی هسې نه چې د قیامت په ورځ باندې الله زما نه نفرت وکړي هسې نه چې جنت اعلان وکړي چې دا سړی ما ته مه رالیږې جنت به ګورې خبرې کوي ښه د قیامت په ورځ او دوزخ به هم خبرې کوي هل من مزید جنت به باقاعده خبرې کوي دوزخ به هم خبرې کوي د دنیا په شان قصې به هلته نه هسې نه جنت ووایي چې دا مې نه دی په کار لرې کې چې د جنت حورې زما نه نفرت وکړي دا مېړه کې راله الله رسوله یا خو ما نه هر سړی نفرت کړي زما را دې شکل نو دا شکل خو ما ځان له په خپله نه دی جوړ کړی که نه دا خو ما له الله را کړی دی ولې ما نه دا خلک نفرت کوي یاره په عربو کې ګورې زما ورونو دا صفت نشته ښه چې ته ډوډۍ خورې ما زه څو ځله د عربو میلمه شوی یم اکثر کې چې میلمانه مخکې کي نو چې دا کم مزدور کاري که نه دوی سره بیا په یو ځای کښېني او ډوډۍ ورسره خوري هر قسمه به پکې وي خو ما داسې لیدلی دي او په مدینه منوره کې نه دي مدینه شریفه کې چې په درستخان باندې ماښام خلک روژه ماته کي که نه او مونځ وشي نو چې د خلکو نه کم پوټي د ډبل لوټو پاتې وي که نه نو دا عرب خپل او خپل بچي اقه پوټو ته کښېني اقه خوري او په عربو کې هم دا توریان او دا خلک ډېر دي په خدای قسم که دی هغوی نفرت کوي یو ځای ځان سره کښېني ځکه خو پې ودانه ده او موږ زر به نفرت کوو کرکه به کوو کرکه مه کوئ د مسلمان نه مسلمان الله ته ډېر نږدې دی که چوړې ولې نه دی خدای ته ډېر نږدې دی ګندګي د خدای نه خوښه طهارت او پاکیزګي د خدای خوښه ده لاس اینځې صفایي کوئ لامبې زیاتي ویښته میښته لر کوئ دا بېله خبره ده خو نفرت به نه کوې نو هغه سعد حضور پاک ته څه وایي الله رسوله په جړه کې په سلګو سلګو خوار جاړي ما نه هسې نه یېرېږم چې ما نه الله نفرت ونه کړي د قیامت په ورځ ما نه جنت نفرت ونه کړي د جنت حورې ما نه کرکه ونه کړي چې وي دی مه را پرېږدی مبارک ورته او وي ما له څوک لور خور هم نه راکوي څوک را سره یو ځای کښېني نه رسول الله مبارک ورته وفرمیل ای سعد که زما تابعداري دې وکړه او د الله تابعداري دې وکړه نو جنت به هم درنه نفرت نه کوي کرکه به نه کوي جنت حورې به هم درنه کرکه نه کوي الله به هم درنه نه کوي او که زما او د الله تابعداري دې نه وکړه نه هغوی به درنه بلکل نفرت او کرکه کوي هله وایي چې ما له څوک لور خور نه راکوي واده ته دې زړه کېږي رسوله ما له څوک ښځه راکوي زړه دې کېږي ما سره څوک اوبه په یو جام نسکي په یو تالي خوراک نه کوي زه یو جنۍ ده د عمرو ابن وهب رضی الله عنه لور ده هغه له ورشه ده پیغله ده حضور پاک له به دا صحابه راتلل چې لور به یې پیغله شوي زما لور پیغله ده چلی ورکړه ډېره سادګي به وه په واده کې هلک به ورته معلوم و هلکه دا دله ورکه دا دله ورکه په ډېر اسانه به کار کېده نن سبا خو ډېرې جینکۍ په کور پاتې شوې ډېره لکان دي څوک وله ورکوي نه رسول الله صلی الله بشرجانه ته کشکش مه کوه دې دلته ما ته کشکش شروع کړي چې زه هم پکې پاتې شوم زه چې دا د واده خبرې کوم که نه او ډېره لکان دې دلته کې ها سویلي شروع کړي او ځان سره کش پش شروع کړي غلی کښېنه تا ته په جنت کې ښځه میلاوېږي دلته کش پش دې شروع کړه د خدای ظالمه نور چې د واده واورې نو راویښ شي نورو دي او چې د واده او د ښځې واوري که نه نو بلکل راویښ شي او کله مخ اخواړه یو کله دې خواړه او کشه یې کوش او کشه
او پش په شروع کې ماته دلته اورورې ماته لیکې نه په قلا تا به څوک وړي بابا د خو ځان له دغه غارې غاره وجود کم کا نو خدا بدله ده پیدا کا وجود کم کا وجود لک امینه وجود دې کم کی نو خدا ولده پیدا کما نو د وجود ته وګوره لغوندې خوراک کم ټکه هغې نه دې مړه نه صبرېږي د خدای ظالمه او کشف شروع کې ماته غلې غوندې اشارې راکوي نه کمیږي دی الله دې خوشحاله کړي بشیر جان ډېر زه چې چېرته لاړ شم ما ته پرون پر لکي مروت ته تللو ما ته یو کس د لرې دی نه آواز ورکړه وي هغه بشیر جان ته زما سلام کوه مې هغه تش سلام نه قبلې ظالمه څه وله راکړه خو خیر سړی رانه ډېر لرې تش سلام هم د دې نه لګي که ورته وایې چې سلام علیکم او موټې کې دې څه ني که نه خدای چې تکه هغه سلام هم دی غریب هم دی که نه فقیر دی خیر بهر صاحب کیف خبره مې دې پورې کوله چې رسول الله مبارک ورته ویدله زه ورشه نو هغه لورې پیغله شوې وه نو نبي علیه السلام مبارک ته یې ویلي دی ورغی خو د دې غریب سپلی ګورې نشته د دې غریب کمیس نشته صرف لنګې والې د پرتوک په دی اسم نشته لیکن پیغمبر مبارک فرمایي انما انا لکم بمنزلة الوالد للولد د ستاسو دپاره داسې یم لکه پلار چې د بچو دپاره صحابه به ورته خپل بچي ښکارېدل مونږ ته هم خفه کېږي ما دا چې څومره کشران دي دا مونږ ته د بچو په شان ښکاري چې مونږ وایي سلیو شي که او دا مشران راته لکه د رونو په شان الحمدلله ښکاري ورغې عمرو ابن وهب له دروازې ولا راووته څه له راغلې تا به رسول الله مبارک ته ویلي ستا لور د پیغله ده ماته نوزې وله رالېږلې او هغه مالدار م دغه یو لور یې م وه هغه چې ده ته وکتل وایي خدای دا څو شو زما لور له دا لک رالېږلی دی د رنګ تک تور په مخ داغونه شونډې غټې غاښونه وتې دي زما لور به د سره څنګه ګزاره کوي وایي اورېږه بچې لږ صبر وکړه کور ته لاړ بیبي ته یې ویې ته راشه دې چوندې کې وګوره زمونږ لور د حضور پاک یو هلک رالېږي ویې کتل یاره سړیه د حضور پاک نه زمونږ قربان دواړه وی قربان خو زمونږ لور به د هلک سره ګزاره ونه کړي د خو بل شان وجود دی ده نو سبا به بیا نبي علیه السلام له مقدمې ور روانې جګړې به روانې نو داسې به وکړو چې د حضور پاک ته به مونږ ووایو چې بل څوک زمونږ لور له وګوري نو ورته یې ویې بچې خفه کېږه ما ته ځه زمونږ لور یقین لري که تا سره ګزاره وکړي تا له دې بل څوک وګوري زمونږ لور له بل څوک دې غریب اقا روان شو چې ما خو چې ما له څوک لور خور نه راکړي خو دا خبرې دې لور په کور کې واورېدې بابا بیبي څه چل دی زه بچې ستا دپاره حضور پاک یو رشته رالېږلی نو تاسو واپس که زه پوه شم او مونږ واپس که ولې م واپس که یاره لورې مونږ خو د پیغمبر نه قربان یو مبارک نه خو ستا هغه شکل که د هغه هلک ولیده نو ته به ورسره ژوند تېر یوازې دا نه چې تور دی مخ او غاښونه او دانې او بل شان دي شونډې لورې سوه ایمان و پکې صحابه به د پیغمبر نه ځان قربان او ځان او ته سوی مال چې کومه رشته رسول الله مبارک رالېږلې ده دا مال د ډېرو حسینانو ښکلو نه غوره ده هله ورشئ واپس یې کړي زما قبول دی دا د وجنوي شابه حضور پاک ته ونه رسي زما قبول دی زمونږ د پیغمبر شکل نه دی خوښ زمونږ ایمان پېشته و ډېر داسې دي چې هغوی وایي مونږ عاشقان رسول یو شکل د انګریز خوښ ویښتو سټایل د انګریز خوښ د جامو سټایل د انګریز خوښ چال چلنګ د انګریز خوښ تهذیب دې د انګریزانو خوښ دی شکل دی د انګریزانو لور له بچو له جامې همغسې د انګریزانو خو چې په موبایل باندې او په نټ باندې د هغوی کومې تنګې تروشې جامې وینې اقته راوړی غاچې د ډمانو شکل دی خوښ دی د ډمانو د ویښتو سټایل دی خوښ دی نو من نن سبا خلک د ډمانو وږدي بچو له مړه داسې کې ته پیغمبر سره دی مینه ما نه چې څوک تپوس وکړي به زوی مې څه نوم وله کېدم زه ورته یم د پیغمبر نوم کېده یا د پیغمبر د بچو نوم کېده یا صحابه کرامو نوم ورته کېده نوم وله کېده مزې ده که د غني په عربۍ کې یو ښکلې نوم وله کېده ښایسته نوم د پیغمبر مبارک خوښ ښایسته نن سبا زن کو سوچ کو زمونږ وروڼو خفه کېږي ما نو زمونږ ټول کردار او گفتار او جامه او شکل دا د پیغمبر خوښه اسم په خولې وایو دا زمونږ د انګریز وخت چېرې کم از کم تاسو د ښکلې شکلونه ښایسته چال چلن د حضور پاک د الله خوښ کې مړه خو 2-3 کاله د پیغمبر په نقشه تېر شي بس هغه ته هلو ویې کاره شو
راغی غریب رسول الله مبارک ته وی کارو شو وی خو مہر به ورکې یو لنګ مې دی نو ته به مهر نه ورکې نو الله رسول ما سره رسول ما سره سپلی نشته لکه پاک شانته وګوره یو صحابي د هغه دوه کور لکه ستا هغه یو کور ستا نه زیاتي دی وي او د الله رسول پکې دویمه نشته مونږ چې خلکو ته وایو جومات له یو چنده راکې وایي سټ به وګورئ نر باغی چې سنتو پسې کور ته منډه وایي پرازو کې سنتو له کور ته یا لکه ولې یاره کور سنت بهتر دی که نه بهتر نه هلته چندې اعلان پکې شوی سټ به زور وګورئ شل خبرې به وکړي سر به ته وکړي خدای شته 10 روپۍ 60 روپۍ څوک چې بل د جومات راشي په هغه شپه څوک منزله نه راځي ماسخوته وي چې بل راغلی دی ورکوی د خدای په نوم صدقه کوی مه یریږئ مه یریږئ ورکوی صدقه د خدای په نوم قسم په خدای چې الله به د هغې نه زیاتې دله درکوي بلکل مه یریږئ لا تخش من ذی العرش اقلالا یو صحابي پیغمبر مبارک ته وی انفق خرج کوه شمیره مه د خدای د عرش نه د کمی ته امید مه کوه دومره پیغمبر خوشحاله شو چې د حد نه وتی ځکه دا به پیغمبر مبارک خلقو ته وي باندې وی ورشه حضرت عبدالرحمن صحابه وته یاد کړ او ما وته یاد کړ چې 200 درهم 200 د یو نه 200 د بل نه 200 بل نه 600 راوړه شو 600 درهم ډیر شی وغه زمانہ کې وته ودا سبو کې چې دا 600 درهم کې دا 300 درهم ولار شه او په دې 300 درهمو ځان لم جامع والا 300 ډیر شی خزلم والا او کور لسمانګي کوزه چې سوي غم سامان والا بس مفتو کې لار 300 درهم خو دې پلو پورې وتړل یا 300 یا 200 دل خطا کېږم دې پلو پورې وتړل قیل د مدینه بازار تلاله چې ځان له جوړه والی د واده خزل والی او د کور سامان والی چې دکان ته وخته دې کې خو وخت لګي خامخا د دروازې پکې لګي په دې سيزونو په کور په لار دې کې یو منادي دی आवाज کوونکې دمامه ډنګي یو اعلان و خدای مباخا په خوابم د مشرانو دمامه ډنګولې لاله یاد دي کنه دا ویل دا لوډ سپیکر نه وي دمامه باندې سره و دې ترخ کې به نیولې و ترخ کې به ترخ کې او ابه او ډنګول ډب 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 نو خلکو به څه چل شوی اعلان به هم کو او دا لنډه ولی د کریسپی ډب 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 چې اعلان وکړه خدای مباخا حضور پاک جهاد لروان دی پلان کې علاقې ته که چا سره خپل سامان جنگ وي د پیغمبر مبارک مرګرتیا دی دا اعلان یې اورېد نو په هغه دکان کې خپنی ولی شو چې ځان لا هغه لګیا دی منادي ډمامه ډنګي او اعلان کوي او خلک اوري او خلک جهاد لدان تیاری اخر وخت کې صحابه ډیر شوي بیا غدا و ډمامه ډنګي خلک تیار شو او دې د قصصانی ولې به د دکان نه راکوشو ته وای خا پیغمبر به د تور په میاس کې وسعد به د خپل خزې سره پروتي د حضرت حنظله رضی الله عنه قسم یاد ده کنه ده هغه هم دغه منډه کړې کنه سیال بازار ته ځان له اس واغشت پاغه پیسو تورې واغشت د جنگ سامان یې واغشت او یو روبان نقاب یې واغشت او د مخ ته وتړه چې پیغمبر ته وایي چې ما خو د واده بندوبست د خلکو نه په حد درای ځکه پیغمبر یې نشو زغملی د تورو میانس کې پیغمبر نشو زغملی په اس خپلوالو له صحابه جهاد لتلیو میدان جنگ ته ځان ورورسو چې جهاد یو کدا سه جهاد داسې جنگ یې وکړه چې د دنیا د کافرانو سې پرې وغورځوي یو صحابي راغی حضور پاک ته وی غالبا حضرت علی رضی الله عنه ځکه دا واقع ما کتاب کې ډېره مخکې کتلې ده ورته وی د الله رسول یو سړی د نوی مسلمان دی مونږ یې نه پېژنو ځکه هغه مخ پټ کړی صرف سترګې ښکارې دی یو نو مسلم د نوی مسلمان دی ډېر بهادر دی برانې مردار کړل او بالکل او یاره پکې نشته حضور پاک وته کم دی دغه وخت کې دی په اس یو کافر پسې غلیده وی هغه مخامخ نه دی وی دغه دی نو د تورو چته کړي وا نو چې تورو چته کړي ور د مټه ښکارېده دا دی نو پیغمبر مبارک په جنت اظنه سعدا الک زه ګمان کوم چې دا سعد دی چې وی چې معنا جنت نفرت کوي او د جنت حوري به مازان ته پرې نه دي دا خو هغه صحابي دی وادي لکه چې پرې خره سامان یې غشته دي ته ورشه لګو او تاسو ته وکړه چې ته سعد دی ورغه تاسو ته کوي خو جنگ کې خو پښتانه وي مړی کیږي کنه چې کوم وعد رضی الله عنه یو کافر سره په جګړه دی هم په گزار کې دیم په کوي کنه دی غریب یو دا صحابي یو
په توره چې وی او تور اسې مو لګېد اسې اخوا پریوت زخمی شو او دیم په داسې مضبوط ولګېد چې لاندې را پریوت په خاورو باندې په ځمکه بالکل را پریوت په تورو په وینو کې شوړ پوړ هغه صحابي چې هغه ته تپوس وکړه څه دی سر یې وړقاو او د هغې نه پس دا لوبه وشوه راغی وي د الله رسول همغه دی خو چې ورته یې کتل دغه چلو شو چې دی اس نه پرېوته پړ مخې او وینې ته دارې وی او اسې اخوا پرېوته رسول الله مبارک پخپله ور منډه کړی ورغې نو دی یې راوچت کړه او د غېږ کې کلک ونیوه د وینو شوړ پوړ د خاورو لید پیت هغه صحابي چې چا هغه به وي ما نه خلک نفرت کوي نفرت ما له څوک ښځه نه راکوي الله ورته ښیي چې فکر مه کوه الله ورته ښیي ای زما بنده وخت کې به دې د رسول الله مبارک غېږې له راولم به دنیا ته او داسې شکل کې به دې راولم چې خاورې وینې به دنه بیږي رسول الله مبارک ځان ته رانږدې کړ او دې سینې پورې جخت ونیوه جخت هغې غریب کې ساوه وینې ته روانې دي او په خپل مبارک سردار رسول الله مبارک وله مخ پاکوي وی غیږ کې نیولی دی او هغه په هغه وخت کې حضور پاک ته آواز کوي الله رسوله جنت ما ځان ته پرېږدي الله رسوله د جنت حورې به ما ځان ته پرېږدي الله رسوله الله به ما ځان ته پرېږدي دنیا کې خو ما نه خلکو نفرت وکړو ما نه به دوی نفرت کوي ما به ځان ته پرېږدي حضور پاک دې مخ داسې ځان ته رانږدې کړ او ورته څه وایي ای سعده زما دې په هغه ذات قسم چې زما سا د چا په لاس کې ده چې زه به تا لګوی کوم جنت به دې ځان ته پرېږدي الله به دې ځان ته رانږدې کوي او د جنت حورې به دې ځان ته رانږدې کوي هغه افسوس وکړ او بیا رسول الله مبارک شو او صحابو ته وی راشه د دنه غریب نه سا ووته په کوم ځای کې ته سا ووته د رسول الله مبارک په غېږه کې ته سا وته او بیا صحابو ته وی راشه دا ورور مې یوسي دا ورته ښیي چې ته ما نه خلک نفرت کوي سا به دې په هغه غېږه کې وځي چې د هغې نه مقدسه غېږه بله نشته دی دا ارمان به دې په ځنکدن کې رجو او ته د دنیا ښځه غواړې تا له حورې در کوم شهید له خدای حورې ورکوي دا د دنیا ښځې به څه کې زه یې دله زر در کومه نو حضور پاک مخ واړه ویې خندل نو صحابو هغه وخت کې تپوس نه کوه وروسته یې تپوس وکړه الله رسوله دا مخ دې دغلته ولې واړو ودې خندل ولې وایي چې ما کله قسم وخوړه چې زه به ګوی کوم تاله به خدای جنت د جنت حورې درکوي وایي الله زما قسم رښتونې کړه وایي ما د جنت یو حوره ولیده چې زما د حوض کوثر نه یې وله اوبه رازغلولې ما خندل خوشحاله شم چې شکر دې خدایا چې زما خبره دې رښتونې کړه او خو شکر دې خدایا چې دې وخت کې دله حوره راله اوبه ورکوي نو ما د حیا د وجې نه مخ بل طرف ته وړ دا د حضور پاک شانو نو زما وروڼو نن مې د پیغمبر یو خوی درته ذکر کا هغه دا چې کرکه به د مسلمان نه کوي